دا غونډه د باجوړ سیول کالونۍ جرګه حال کې د ضلع انتظامیه او یوت افیرز یا د ځوانانو چارو محکمې لخوا راجوړه کړې شوې وه، کوم کې چې د باجوړ اتیا زده کوونکو ته ای کامرس او فریلانسینګ کورس پوره کولو وروسته اسناد ورکړې شول. زما نوم حضرت بلال دی. دلته ډیپټي کمشنر خار او د برایټ لاین سره په تعاون سره یو پروګرام شروع شوی چې هغې نوم و شاپیفای. په هغې کې موږ سټور کریشن، سټور کسټمایزیشن او ډراپ شپینګ دا موږ زده کړل او موږ اوس کولی شو چې مطلب موږ خپل سټور ډیزاین کړو او په هغې باندې موږ مطلب خپل پروډکټس چې کوم دی هغه موږ په ټول پاکستان کې خرڅولی شو. زما نوم دی عماد الدین. سټور کریشن او د هغې فول کسټمایزیشن دا موږ یاد په دې کورس کې موږ د یو ویب سایټ دا موږ پکې اوس بیلډ کولی شو په دې شوپای. د شوپای موږ فول کسټمایزیشن ډیزاینینګ شو کولی او بل په ډیجیټل تھرو سره اوس دغه پروډکټ موږ په ټیک ټاک باندې هغې کې زموږ پروډکټ سیل کېږي په دې کې. د دستوري مشر میلمه ډیپټي کمشنر باجوړ شاهد علي وویل چې په سیمه کې ځوانان په خپلو خپو ودرولو او روزګار موقع په لاس ورکولو لپاره برېښنایي سوداګري یا ای کامرس او دغه رنګ فریلانسینګ یا آزادکارۍ کورس ورکړی شو چې د ځوانانو د راتلونکي لپاره ډېر ګټور دي. 2 میاشتې مخکې مونږ د باجوړ د نوجوانانو لپاره مونږ یو انیشیټیو اخیستی وه چې په هغې کې مونږ 80 نوجوانانو ته د ای کامرس کلاسز شروع کړي وو د برایټ لانسر اکیډمي اسلام آباد په تعاون سره. الحمدلله هغه کورس چې دی نو هغه نن کمپلیټ شو. د دې نه علاوه زمونږ 2 پروګرامز مزید دي، د ګرافیک ډیزاینینګ، د ویب ډیزاینینګ. هغه به انشاءالله په هفته 10 ورځو کې د هغې کلاسز هم شروع شي. 160 نوجوانان چې دی هغو ته به د ګرافیک ډیزاینینګ او د ویب ډیزاینینګ چې کوم کورسز دي هغه ورته دلته ورکړی کېږي. د دې سره سره زموږ په کامرس کالج کې په موجوده ټایم باندې 206 نوجوانانو ته چې دی مختلف کورسز چې دی هغه کې ټریننګ چې دی ورکولی کېږي. د دې بنیادي مقصد دا دی چې کوم زموږ هغه نوجوانان چې د هغو سره ډیګري شته، د هغو سکلز شته، سکلز یې مونږ ډیولپ کړو، هغو ته مونږ چې دی پراپر سرټیفیکیشن ورکړو. د هغه سرټیفیکیشن نه پس هغو آنلاین چې دی نو ارننګ کوي او خپل عزتمن طریقې سره چې دی ژوند تېروي. د دستوري ته د ضلع انتظامیه او ځوانانو چارو محکمې چارواکي یا افسرانو سره د باجوړ قومي او سیاسي مشران او د تعلیمي ادارو زده کوونکي په ګڼ شمېر ګډون ته ورغلي وو، کوم کې چې ویناوالو ځوانانو ته په نوې ټکنالوژۍ او ډیجیټل پلیټ فارمز په بهتره استعمال زور ورکړل. د سونو پښتونخوا لپاره فضل رحمان، باجوړ.